बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम या क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम द एंजाइमोनो विशना दर्जाबंदी कमंग द एंजाइमोनो विशने तराशो نو من انزایمونه په شپږ غټو ګروپونو تقسیم کړي چې دا موږ تیر لیکچر کې ویلیو چې هغه اکسیډوریډکټیز د دې ته موږ یو نوم ورکړی و اکسیډوریډکټیز او ټرانسفیریسیزو هایدرولیسیزو لایزیسیزو ایسومیریزو لایګیزو چې دې دپاره موږ کمنګ یادولو لپاره کوشش وکړو چې څنګه دا په ترتیب سره یاد کړو چې اول کلاس دا دی دویم دا دی نو دې مجموعه راځي او ټي ایچ ایل آی ایل اوټلیل صحیح ده ایچ پکې سایلنټ دی اوټلیل نو او باندې اکسیډوریډکټیز دی ټي مای ټرانسفریسز دی ایچ باندې هایدرولیسیز دی ایل باندې لایزیسیز دی ایسومیریز دی او لایګیز دی اخر کې لایګیز دی دا د اولو طریقه ده نو بیا موږ فور کوډینګ سیستم موږ خبره کړې وه چې فور کوډینګ سیستم موږ سره به استعمالیږي فایده فور کوډینګ سیستم د هغې دا فور کوډینګ سیستم موږ داسې تشریح کوو چې مثلا ای ټي پي ده او د هغې ریکشن موږ سره کوي ډي ګلوکوز صحیح ده ای ټي پي ده ډي ګلوکوز ریکشن کوي ورسره او ای ډي پي باندې بدلوي دا ای ټي پي بدلیږي په ای ډي پي प्लस डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बानी बदलेगी डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बानी इश्ताला कानो सही है डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बानी वो ज़्यादा सिस्टमैटिक नेम चीज़ें मंग आम तौर पर चाहिए अपने मंगे एडीपी ग्लूकोज फास्फो ट्रांसफेरेज एटीपी यानी एटीपी ना फॉस्फेट ट्रांसफर शेवे दे ग्लूकोज था सही है एटीपी ना فاسفیټ ګروپ ټرانسفر شوی ګلوکوز ته او فاسفو ټرانسفیریز دی یعنی فاسفیټ ګروپ ټرانسفر شوی دی او بل نوم چې ډېر په دقیق سره ای ټي پی ډي ګلوکوز دغه ای ټي پی ډي ګلوکوز 6 فاسفو ټرانسفیریز ډي ګلوکوز نه خبره چرته تللی ده 6 ای ټي پی نه فاسفیټ ګروپ تللی ډي ګلوکوز 6 فاسفو ته دې مطلب چې ګلوکوز سره مخکې نه و نو دا موږ هغه ریکټنټ دی دا موږ سره هغه پروډکټ دی نو دا سیستماتیک نوم خو دا دواړه شو ای ټي پی ګلوکوز فاسفو ټرانسفیریز ای ټي پی نه ګلوکوز تللی دی فاسفیټ ګروپ تللی ګلوکوز ته یا ای ټي پی ډي ګلوکوز 6 فاسفو ټرانسفیریز دا دواړه نومونه دي اوس د فور نیم نومنکلیچر چې دی صحیح ده نو هغه څنګه دی نو دا فاسفو ټرانسفیریز چې د ای ټي پی ګلوکوز فاسفو ټرانسفیریز دا کیټلایز کوي د فاسفورایل ګروپ د فاسفیټ ګروپ انتقال د ای ټي پی نه ګلوکوز ته دی مطلب دا دی انزایم کمیشن نمبر موږ چې ورته ای سی نمبر یو د ای سی نمبر 2 ټکي او ټکي یو ټکي یو دی 2 ټکي او ټکي یو ټکي یو دی دا 2 چې دی تا ته مین کلاس ښیي صحیح ده چې هغه شپږو ګروپونو کې اوټ هیلیل کې دا تا سره دا ټو تا ته مین کلاس ښیي او اصلي کلاس درته ښیي نو هغه ټرانسفیریز دی صحیح ده نو موږ سره ټرانسفیریز چې دا 2 بیا د ټرانسفیریز کې موږ سره ډېر ګروپونه دي صحیح ده ټرانسفیریز کې موږ سره ډېر ګروپونه دي آیا موږ سره میتایل ګروپ ټرانسفر کیږي اسیټایل ګروپ ټرانسفر کیږي آیا موږ سره فاسفو ګروپ ټرانسفر کیږي چې موږ سره ټرانسفر کیږي نو دا سب کلاس چې دی د فاسفو ټرانسفیریسز دی صحیح ده چې دغه ګروپ انوالو دی صحیح دا سب کلاس شو موږ سره فاسفو ټرانسفیریز صحیح شو بیا د دې سب کلاس سب کلاس شی دی صحیح ده د دې سب کلاس چې به موږ سره اوس دا 1 دی دغه 1 موږ سره دا که دنه د
پاسپو ګروپ انتقال شي دا خپل شي دغه کوي نو دې کې او ایچ ګروپ از ریسپټر دی او ایچ ګروپ چې موږ سره دا از ریسپټر دی پاسپو ګروپ خو ورکوي خو او ایچ ګروپ اخلي دا چاته چې انتقالیږي صحیح ده چاته چې انتقالیږي نو هغه موږ سره پاسپورایل ګروپ ریسپټر دی صحیح ده پاسپورایل یا دې ته موږ یو چې سبسټریټ ریسپټر دی چې موږ سره سبسټریټ ریسپټر دی نو دا پاس اصل کې موږ سره ډونر ښایي او دا بل ما سره ریسپټر ښایي پاس ډونر ښایي چې څوک دا پاسپو ګروپ ورکوي هغې په بدل کې شی اخلي او اخرنی څلورم کلاس سب دغه چې موږ سره سب کلاس دی صحیح ده یا هغې ته موږ سپیشل نمبر یو هغه موږ سره چې کوم ګروپ دا څوک چې ایسپټ کوي نو دا پاسپورایل ګروپ نو ډي ګلوکوز ګروپ چې تا سره پاسپورایل ګروپ ایسپټر دی صحیح ده یعنې هغه ایسپټر دی څوک چې ډونر دی هغه دریم دی صحیح ده هغه دریم نمبر دی او کوم یا ګروپ دی کې ټرانسفر کېږي هغه تا ته دویم سب کلاس ښایي او د اصلي شپږ خاندانونو کې کوم یو دی نو هغه تا سره اول نمبر دی نو اول عدد تا ته هغه د شپږو کې یو دغه ښایي اصلي کلاس ښایي و تا ته په دې اصلي کلاس کې سب کلاس ښایي دا بل یو چې د دریم نمبر عدد دریم نمبر تا ته ښایي چې ډونر څوک دی دې کې صحیح ده ډونر تا سره پکې څوک دی نو دا پاسپورټ ټرانسفیریز دی صحیح ده او دا ته هغه څوک ښایي چې هغه او ایچ ګروپ چې دی پاسپو ګروپ ورکوي او ایچ ګروپ اخلي یعنې ډونر چې څوک دی او اخرنی عدد چې دی هغه ګروپ تا ته ښایي چې کم یې اخلي نو که موږ اول کلاس ته راشو اول کلاس ته اګزیډو ریډکټیزز چې دی دا زموږ اول کلاس دی صحیح ده او دې ته موږ شمیره ورکړې یوه اګزیډو ریډکټیزز ته موږ شمیره ورکړې یوه دغه انزایمونه ریډاکسي تعاملات کیټلایز کوي چې هغې کې اکسیډیشن ریډکشن شوی تحمض ارجاع شوي هغه تعاملات چې په هغې تحمض او ارجاع شوي هغه تعاملات چې موږ سره اګزیډو اکسیډیشن ریډکشن صحیح ده نو هغه تعاملات هغه انزایمونه چې هغه موږ سره د تحمض او ارجاع چې دی هغه کیټلایز کوي صحیح ده هغې ته موږ اګزیډو ریډکټیز یو دوی چې دغه تعاملات کتلایز کوي دغه انزایمونه چې تعاملات کتلایز کوي نو دا به یا به الکترون ټرانسفر کوي صحیح ده یو طریقه دا ده چې د الکترون شی کې موږ سره ټرانسفر کوي یا هایډرایډ آین انتقال کوي الکترون انتقال کوي هایډرایډ آین انتقال کوي یا هایډروجن اتمونه چې د شی کې موږ سره انتقال کوي بیا دغه اګزیډو ریډکټیزز چې دی دا په شپږو سب ګروپونو یا په سب کلاسز باندې تقسیم شوی دی یعنې کلاس 1 په خپله بیا په شپږو سب کلاسز باندې تقسیم شوی دی په هغې کې چې دی یو اګزیډیزز دی یو ایروبیک ډي هایډروجنیز دی یو چې دی اګزیډیزز دی ایروبیک ډي هایډروجنیز دی anaerobic dehydrogenases دی dehydrogenases دی hydroperoxidases دی او oxygenases او reductases دی شپږ اګزیډو ریډکټیزز په خپله شپږو نورو ګروپونو باندې ویشل شوی دی اوس که موږ اګزیډیزز ته راشو چې دی اګزیډیزز ده نو اګزیډیزز کې موږ دا موږ سره هغه ریکشن دا انزایمونه هغه تعاملات کیټلایز کوي چې هغې کې موږ اکسیجن چې دی اکسیجن موږ هایډروجن سره یو ځای کوو ورته تعامل ته وګورو دلته اکسیجن دی او دغه اکسیجن موږ غواړو چې H2O ته یو ځای هایډروجن ته یو ځای او هایډروجن کوم ځای نه راغلی دې ریکشن ته موږ ښه په دقیق سره وګورو دا موږ سره اسکاربیک اسید دی یا ویټامین سی ده دا اسکاربیک اسید یا ویټامین سی جوړښت دی صحیح ده
ډبل بانډ دی. ها په دې کې دغه دوه هایدروجن چې کوم دي دغه دوه هایدروجنز موږ دغه هایدروجن سره اکسیجن یو ځای کوو نو دا O2 او O2 د دغه دوه هایدروجنونو سره یو ځای کیږي او موږ سره H2O جوړي. نو په اکسیډیزس کې موږ اکسیجن هایدروجن سره یو ځای کوو ایډیشن اف اکسیجن. صحیح ده. نو چې کله موږ دا دوه هایدروجن د کاربن سره ډبل بانډ راشي د کاربن سره ډبل راشي. صحیح ده. نو موږ سره DXG डी हाइड्रो एक्सकॉर्बिक एसिड जोड़ शो डी हाइड्रो एक्सकॉर्बिक एसिड जोड़ शो. ठीक है. नो दगा कार मूं तसुक कई दा मूं सरा ऑक्सीडेजेस कई. ठीक है. दा ऑक्सीडेजेस एंजाइम चे दा मूं सरा कई नो गत छे एग्जांपल एक्सकॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज एक्सकॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज चे दा मूं ता एक्सकॉर्बिक एसिड पर डी हाइड्रो एक्सकॉर्बिक एसिड मन छे कई बदले. دویم سب گروپ چې دی په اول گروپ کې هغه ایروبیک ډی هایدروجنیز دی. ریاکشن خود دوه قسمه کنا یو ایروبیک یو انیروبیک یو اکسیجن پښتون کې یو پنشتون کې. صحیح ده. دا ایروبیک چې د اکسیجن پښتون کې نو دا په ایروبیک ډی هایدروجنیز کې ګور نوم نه پته لګي ایروبیک چې اکسیجن بې डी हाइड्रोजनेज چې هایدروجن به لري کول کیږي نو د هایدروجن اتوم لري کول د سبستریټ څخه د هایدروجن اتوم لري کول د هایدروجن اتوم لري کول د سبستریټ څخه د سبستریټ ته موږ سره چې هغه باندې کتالایزیشن کیږي نو هغه نه هایدروجن اتوم لري کول. صحیح ده. نو دغه د پاره موږ یا د اکسیجن نه استفاده کولی شو دا تعامل چې استعمالي یا کولی شي اکسیجن نه استفاده وکړي یا د نورو توکو نه لکه میتایلین بلونه چې هغه موږ سره د هایدروجن په لر کولو کې شي موږ سره کومک کوي. صحیح ده. نو دغه هایدروجن چې موږ لري کو یا به اکسیجن ځان سره واخلي یا به چې د میتایلین بلو چې دی یا نور داسې توکي لکه میتایلین بلو هغه به دغه هایدروجن چې لري شو هغه به ځان سره واخلي. د هغې مشهور مثال چې دی ګلوکوز اکسیډیسز دی. ګلوکوز اکسیډیسز موږ سره دا ګلوکوز دی. صحیح ده. او د دې ګلوکوز نه په ایروبیک ډی هایدروجنیز انزایم په واسطه صحیح ده یا ګلوکوز اکسیډیسز په واسطه دغه دوه هایدروجن چې موږ سره دي دا او دا هایدروجن دغه اکسیجن سره یو ځای کیږي او هغه جوړي هایدروجن پر اکساید. دی دا نو ګلوکوز اکسیډیز په واسطه موږ هایدروجن لري کوو او دا غي هایدروجن قبلون کې څوک دی د اکسیجن دی یا میتایلین بلو نو موږ سره جوړیږي ګلوکونو لیکټون چې جوړیږي ګلوکونو لیکټون چې دی نو ګلوکوز بدلیږي په ګلوکونو لیکټون باندې. دا ایروبیک ډی هایدروجنیز. اوس راځو مونږه انیروبیک ډی هایدروجنیز ته. صحیح ده. انیروبیک ډی هایدروجنیز دغه انزایمونه مونږ سره هایدروجن د سبستریټ نه لري کوي خو د ایروبیک او انیروبیک کې فرق دا دی چې هلته مونږ اکسیجن ایز ریسپټر استعمالو اکسیجن د هایدروجن قبلون کې یا میتایلین بلو د هایدروجن قبلون کې خو دلته موږ هایدروجن ایز اکسیجن چې دا موږ ایز ریسپټور په توګه نه استعمالو نو د په دې تعاملاتو کې هایدروجن موږ سبستریټ نه لري کوو خو مهمه خبره پکې دا ده چې موږ اکسیجن چې دی نه استعمالو اکسیجن موږ ایز ریسپټر نه استعمالو. صحیح ده. نو موږ سره د هایدروجن اتوم چې دی موږ سره ځانګړي ریسپټرونه چې دا کوي ان هایدروجن چې کوم موږ د سبستریټ نه لري کوو اکسیجن خو موږ سره اخیستی نشي ځکه انیروبیک دی نو دې لپاره سپیشل نور ریسپټرونه دي چې هغې ته موږ نیکوټین ایډنین ډای نیوکلیوټاید نیکوټین NADP ده همدارنګې FAD دی فلاوین ایډنین ډای نیوکلیوټاید دا موږ سره از کو انزایم کار کوي. ٹھیک ده. دا موږ سره چې دی د خپل ورته انزایمونو دپاره چې دي دا موږ سره کو انزایم دي. د هغې مثال موږ سره چې دی
पायरोइक एसिड دی पायरोइक एसिड NADH प्लस H प्लस دا लेक्टेट डिहाइड्रोजनेज په واسطه लेक्टेट डिहाइड्रोजनेज په واسطه هغه لیکټیک اسید بدلی تشتا पायरोइक एसिड دا موږ سره جدل د کم هایدروجنز دي دا هایدروجن موږ سره څوک اخلي NAD یو هایدروجن به NAD واخلي NADH ته بدلیږي او یو هایدروجن ما سره آزادیږي نو په اناروبیک ډیهایډروجنیز کې موږ هایدروجن لري کوو صحیح ده اکسیډیشن ریډکشن خو کوو خدا دې چې موږ سره اکسیجن از ایسپټر نه اکسیجن ما سره شي دی از ایسپټر نه اکسیجن مستقیما نه اخلي دغه هایدروجن بلکې نور هایدروجن ایسپټر نه موږ سره چې هغه NAD پلس NADP او پلس FAD ده نو هغه مشهور مثال لیکټیک اسید په پایرویک اسید او پایرویک اسید بیرته په لیکټیک اسید دوی مثال موږ سره هغه سکسینیټ ډي هایدروجنیز دی چې په دې کې موږ سره هایدروجن ایسپټر چې دی دا FAD دی نو سکسینیک اسید دی دا موږ سره سکسینیک اسید جوړښت دی نو دلته دا هایدروجن او دا هایدروجن به موږ سره FAD واخلو FAD به FADH دوه ته واشي FADH دوه ته بدل شي او سکسینیک اسید به بدل شي په فیومریک اسید باندې سکسینیک اسید بدلیږي په فیومریک اسید باندې بل د نزيات مهم ریاکشن چې دی هغه ګلوکوز 6 فاسفیټ ډي هایدروجنیز دی صحیح ده ګلوکوز 6 فاسفیټ ډي هایدروجنیز G6PD چې ده په دې کې ګلوکوز 6 فاسفیټ موږ بدلو 6 فاسفو ګلوکونولیکټون ته 6 فاسفو ګلوکونولیکټون ته نو دا موږ سره ګلوکوز 6 فاسفیټ دی او دلته موږ سره NADP پلس چې دی دا هایدروجن ایسپټر دی نو NADP پلس دا بدلیږي NADP پیج تا پلس H پلس تا صحیح ده نو دغه H چې دی او دغه H موږ سره هغه NADP پلس چې دی هغه واغستل بل موږ سره سب کلاس چې دی موږ سره صحیح ده په اکسیډو ریډکټیزز کې یو موږ سره اکسیډیزز وو صحیح ده چې هغه موږ سره هایدروجن چې دی هغه کې اکسیجن از ایسپټر موږ اکسیجن د هایدروجن سره یو ځای کوو صحیح ده هغه اسکاربیک اسید موږ ویل اسکاربیک اسید اکسیډیز موږ سره دی یو ایروبیک ډي هایدروجنیز وو صحیح ده چې موږ د هایدروجن د سبسټریټ نه لري کاو خو هغه د لپاره موږ اکسیجن از ا سبسټریټ استعمالو اکسیجن موږ سره شو از ا سبسټریټ د بل موږ سره انیروبیک او چې هغه کې موږ ځانګړي هایدروجن ایسپټرونه استعمالول اوس هایدروپر اکسیډیزز کې دوه مشهور مثالونه دي صحیح ده یو کیټالیز دی یو پر اکسیډیز دی یو کټالیز دی یو پر اکسیډیزز دی دواړه انزایمونه دا موږ سره د پراکساید په ډیکمپوزیشن کې په تجزیه کې برخه اخلي که کټالیز دی او که پر اکسیډیز دی خو په بیلابیلو لارو باندې صحیح ده په بیلابیلو لارو باندې موږ سره دا کټالیز انزایم چې دی همدارنګه پر اکسیډیز چې دی دا بیلابیلو لارو باندې د هایدروجن پر اکساید په تجزیه کې موږ سره برخه اخلي مثال په توګه کوم واخلو موږ سره دا دوه مالیکول پر اکساید دی نو کټالیز انزایم چې دی پر اکساید بدلی په اوبو او اکسیجن باندې صحیح ده پر اکسیډیز چې دی په نباتو کې می صحیح ده او په نباتو کې لاندې تعامل پر سر وړي اوس کټالیز انزایم موږ سره څه کوي کټالیز انزایم موږ سره پر اکساید بدلی په H2O په O2 باندې خو پر اکسیډیز نباتاتو کې څه کوي چې ما سره پر اکساید دو الکترون دو هایدروجن بدلی په شی باندې وبو باندې اوس ګور مختلف وین ال د پر کټالیز بدلی اکسیجن ته او دلته پر اکسیډیز چې دی پر اکساید بدلی وبو ته اکسیجن نه پیدا کیږي پکې صحیح ده نو دوی پر اکساید تجزیه کوي
خو بلابلو میخانیکونو ته لاره د بلابلو میکانیزم د لاره یو کټالیز دی یو پر اکسیډیز دی بل سب ګروپ چې دی موږ سره اکسیجنیز دی چې دی موږ سره اکسیجنیز چې دا انزایمونه موږ سره اکسیجن مالیکول چې کوم دی اکسیجن مالیکول دا د سبسټریټ سره یو ځای کوي دا اکسیجن مالیکول O2 مالیکول خاص کر دا یو ځای کیږي په څه طریقه باندې سبسټریټ سره دا غي مثال د سیده مون سره لکه فینایل الانین دا جوړښت دی خو مونږ سره دغه اکسیجن چې کوم دی د کې یو اکسیجن مونږ سره دلته وصل شو دا نو فینایل الانین بدلې په ټایروسین باندې نو د کې مالیکولر اکسیجن دا مونږه د بنزین کړای سره وصل کو او NADPH بدلیږي NADP شپږم پاول کلاس کې شپږم سب کلاس دا ریډکټیزز دي صحیح ده دوی چې کوي دوی سبسټریټ سره هایدروجن یوز کوي صحیح ده ریډکټیزز چې دي دا هایدروجن یوز کوي اکسیجنیزز چې دي دوی اکسیجن یوز کوي سبسټریټ سره صحیح ده لکه پاس مثال کې چې موږ چې فینایل الانین هایدروزایلیز چې دی دوی دغه اکسیجن وصل کو دو سبسټریټ سره خو ریډکټیزز کې به چې دی ریډکټیزز کې بیا هایدروجن موږ د سبسټریټ سره یو ځای کوو د دې مثالونو کې موږ سره ګلوټاتایون ریډکټیز دی صحیح ده چې دا موږ سره اکسیډایز ګلوټوتایون دا بدله ریډیوس ګلوټوتایون ته یو مثال موږ سره ګلوټوتایون ریډکټیز دی چې هغه اکسیډایز ګلوټوتایون دا بدله ارجاشي ګلوټوتایون ته ارجاشي ګلوټوتایون دا موږ سره ډیر زیات مهم دی د RBC جوړښت په نورمال ساتلو کې او بل ډیر زیات مهم سره شی دی ان دا موږ سره ډیر زیات مهم دی چې موږ د RBC نورمال جوړښت د ارجاشي ګلوټوتایون په واسطه ساتل کیږي او همدارنګه هیم برخه چې ده صحیح ده دا موږ سره په اکټیو سټیټ کې ساتي نو د هیموګلوبین هیم برخه چې ده دا په Fe+2 حالت کې ساتي دا د چا د وجنه دا د ارجاشي ګلوټوتایون لامل نو که زه اکسیډایز شکل د ګلوټوتایون ولیکم دا ما سره اکسیډایز شکل دی صحیح ده او ګلوټوتایون ریډکټیز په واسطه باندې اکسیډایز شکل بدلیږي ارجاشي شکل نو دا موږ سره سلفر باند دی او ګلوټوتایون ریډکټیز چې دی هغه د سلفر باند ماتای او ماته شي راکې ارجاشي سره هایدروجن یوز کیږي صحیح ده او NADP چې ده NADPH plus H چې دی دا موږ سره بدلیږي په NADP plus باندې نو دلته چې کوم NADP موږ سره ده NADPH plus H plus دا موږ سره بدلیږي په NADP باندې نو NADP ما سره چې شو ارجا شو هایدروجن چې دی د نو وته نو دا موږ سره په دې لیکچر کې موږ شی ویل چې موږ شپږ انزایمونه په شپږو برخو ویشل بیا کې موږ یو مثال ویل 271 والا 4 کوډ سیستم او هغه کې بیا موږ یوازې چې اول ګروپ چې ما اول کلاس ته ما سره د انزایمونو چې هغه اکسیډو ریډکټیزز چې دی هغه موږ ته شي کوو ان شاء الله بل کلاس کې به موږ سب کلاس ترانسفیریزز نه ان شاء الله موږ چیک کوو موږ شروع کوو